یو د مال یو د جان انفاق فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله به هغه سړی کوي چې دا هغه کور لاول بروغي د خپل ځان اصلاح کړي د خپل متعلقه خلقو داغي حقوق داغي ادایګي کوي نو علاوه د جهاد تفارغ وي اوس الله رب العالمین داغي د پاره مثالونه او واقعات د عبرت ذکر کوي چې جهاد فی سبیل الله کوي ور یریږي ما او دا مو وايي چې جهاد لاړو نو مړ بشو الله یې مرګ او جن دا جهاد د تلو او پنتلو باندې نه دی دا د الله تعالی حکم دی سړی وکوري ال د بمړشي او بار بغرزي ګرځي عمر له پسارا باندې نه بمړکی پورا وای نه حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېدو نو خلق ته وی د جهان بوزدلانو ته ما دا پیغام ورسوي وی زما دا وجود ګوري یو لويش ځای په کې داسې نشته چې د توري د نیزي یا د غشي گزار په نه شوي سورې شوي والله تعالی ته مقرر نه ده وی زنن چې کم دنو هغه د بوزدلانو په شان وی چې کم دنو هغه د یعنی په خپل بستر باندې برم نه بوزدلانو ته ما پیغام ورکړي چې جهاد کی سستی مکوئ ښا جهاد لخوا مخا وځي نو الله تعالی فرمایي چې مرګ او جواک دا د الله تعالی په حکم دی دا د جهاد قوتو او بنوتو باندې نه دی اوس دا واقعا چې الله تعالی ذکر کړی دا نو دا یو قوم دی او دا قوم یا د جهاد نه تختیدلی او د وخت نبی ورته جهاد لوزي دوی باغی کې سستی وکړه او د جهاد نه فرار اختیار کړ او تختیدل او یا طاعون راغله وو طاعون یو بیماری ده او یو دانه په سړی راو خطر موجوده وخت کې او کینسر وي دا رسول ایشوا نو هغه طاعون چې دا وبایي مرض دی نو په یو کلی باندې طاعون راغله وو او ډېر خطرناک طاعون نو دوی ټول دا غکلی نه وتختیدل چیرې څنګه چمړو شو دا الله شان تا ګور بهر یاد جهاد نه وتختیدل یا طاعون نه وتختیدل چلاړ بل علاقه ته الته دا الله حکم راغی او دا ټول الته کې مړ شو یو کس نه دی سل کسان نه دی زر کسان نه دی یا 40,000 دی او یا 70,000 کسان دی یا 30,000 کسان دی مختلف تاریخی روایات الته ټول لسیل میں مړ شو چې مړ شو نو چې څوک ارد گرد الته کې موجودو ماغي وي د دوی کفن دفن دا به د چاپلا روکی د زرګونو کسان دي نو بس داسې یو شپول او یو دیوال د لګ لګون د چاپې راکو او بس دا ټول قبرستان کو وی خخوي اسم نشو دا الله یو نبی حضرت حزقیل علیه السلام په دلار باندې روانو او وای قتل چیرې دا خلق تک شان ټول پراته دی الله رب العالمین په وحی سراغت او خودل چې دا خلق د جهاد نه یا د طاعون نه تخدیدلی دي او الله تعالی دلته کې ټول مرګ راوسته او د مرګ پیاله چې کوم نه هغه وسکله نو هغه دعا وکړه یا الله وی دا خلق ټول راځوندي کې نو دا هغه دعا وا چې ټول راځوندي شو وی ځکه الله تعالی حضرت حزقیل علیه السلام ته وی دا ته आवाज کوا نو اول نمبر هغه ته आवाज وکړو چې ایتها العظام البالیه ان الله یامرک ان تجتمعي وی ای زړو اډو کو قبرستان ته ویخه الله تعالی تاسو اډر درکې چې ټول راغون شي نو ټول کالبوتونه یکدم تیار شوه هغه ټول اډو کې راغون شو او بیا ورته اډر ورکو چې ایتها العظام ان الله یامرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا ای اډو کو وی الله تعالی اډر را لګل دی چې تاسو خپل پلی او خپل سرمنه او هغه خپل غوخي هغه ځان تر واغوندای ښه نو بس یکدم هغه کالبوتونه هغه ټول د پلو او د غوخو پورا انسانان ته نه جوړ شو خلاصہ بګنه وا رقیدل نه نو بیا ورته اډر ورکو چې ایتها الارواح وسی هغه ارواح ته اډر ورکو ایتها الارواح ان الله یامرک ان ترجع كل روح الى الجسد وی الله تعالی تاسو اډر درکې چې هر یو روح د خپل جثې ته او کالبوت ته واپس شي نو ټول 40,000 70,000 کسان په خپل ځای یکدم ودرېدل او ټول وی سبحانك لا اله الا انت یا الله استا خدای دا او استا لوی دا او ته د شریک نه پاکي او ته د عیب نه پاکي نو دا ټول راځندې شونیو خو الله رب العالمین دنیا انسانیت ته دا او خدلا چې ګوره دا خلق د جهاد نه تختیدل نو تختیدل نه د مرګ لیله ورل او بیا چې الله وغوښتل نو الله تعالی حقیلا
بیا چې کوم نه هغه وجود ورکو تدبیر کونت بندا او تقدیر زنت خندا انسان تدبیر کوي تقدیر پوری خان دي نو الله تعالی تشجيع ال الجهاد ور کوي الله تعالی وی زړور شي تکړه شي ملاګانې وتړي او د مرګ نه چې کوم نه یریږي ما بلکې غاړه غټه ولا ورځي ځکه مرګ یو پیری دی اوس دا یو مسله ده چې دې د طاعون نو تخدیدل نو آیا طاعون او وبایي بیماری چې په یو کلی کې راشي نو آیا د بار نه یو سړی د کلی تراتلی شي او کنه او د دې کلی خلق بار تخدیدې شي ځان بچ کوي شي او کنه د دې اجازه شته او بنشته نو احادیثو کې مختلف روایت راغلي دي خود ټولو روایتو خلاصه دا ده چې په کوم کلی او بستۍ باندې وبایي بیماری راغله کاغت واعونی قبل وبایي بیماری نو دغه کلی خلق دې د کلی نه بار نه تختی دې ته حکم دادې او د بار خلق چې کوم لا دې کلی ته نه دی راغلی نو هغه دې دلته نه راځي د دې د تختینا او د بار غیدل ته کې راځي نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل شام باندې د حمله اراده وا او د جهاد لپاره روانو چې د شام سرحد ته څنګه ورنږدې شو نو الته پته ولګېدله چې الته کې وبایي بیماری د طاعون لګېدلې ده دې ته وایي طاعون عمواس یو بستی وا او دا اول پاغي باندې راغلی وو او په دې طاعون کې په زرګونو باندې خلق یوازې په زرګونو صحابه کرام او تابعین دا پکې شهیدان شوي بهرحال حضرت عمر سے پته ولګېدله چې مخکې وبایي بیماری ده آیا شام ته لاړ شو که لاړ نه شو صحابه کرام ټول کېنول شورا جوړه شوه چې ورځو که نه ورځو حضرت عمر صاحب ووی ودا سے وکړئ که به تاسو کې چاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه فرمان مبارک معلومي چې به داسې وخت کې مونږ له څه کول پکار دي نو هغه حدیث دی هغه بیان کړي چې مونږ د هغې مطابق تعمیر وکړو نو ټول خلق خاموش او حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې عشره مبشره کې دی هغه پاسې وی ما د حضور مبارک نه یو حدیث اورېدلی دی چې کوم ځای کې طاعون بیماری ولګي نو هغه مقامی خلق دی بل خوا تختی نه او د بار خلق دی الته ورځي نه حضرت عمر سے مو خلا ورغلی نه یو لہذا نه به ورځو نو فوج ته وی شابه ابا وټن ټول واپس دی شام ته نه ځو نو چې کله واپس روان شو نو حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ امین الامه چې دام په عشره مبشره کې دی هغه ورته وی یا خلیفۃ المؤمنین وی انا فر من قدر الله وی موږ را تقدیر نه تختو موږ د عقیدتونه کمزورې ده چې خدای څه لیکلي خو راپېښېږي به نو موږ را تقدیر نه تختو نو حضرت عمر سے ورته عجیبه جواب ورکړو یا ابا عبیده وی که ستا په ځای دا خبره بل چا کړې وی نو بیا به هم لا خبره وه ته خو ډېر هوښیار او سمجدار سړی د رسول الله مبارک صحابي عشره مبشرو کې وی نعم نفر من قدر الله الى قدر الله وی ټیک ده مونږ تقدیر نه تختو خو تقدیر ته تختو معنا دا دغم د الله حکم او دام د الله حکم او علماوی په دې کې حکمت دی چې کوم ځای کې وبایي بیماری لګېدلې ده نو دا مقامی خلق به نه تختی دا ولې ځکه چې مالدار خو به وتښتي کالام ته به لاړ شي د ګرمۍ نه دا غریبانان به کم خوځي او یا د لوډ شیډنګ نه به دا چې کوم دی نو مري ته وتښتي نو دا غریبانان به کم خوځي نو چې ته د کینسر نه دا مالداران خلق ټول وتښتي نو دا بیماران که نمري نو هم ومري هغه دماغي او هغه ذهني دباو به دون راشي او دویمه دا ده چې دا خلق چې دا مقامی بیماری پکې لګېدلې ده ممکنه ده مفسرین وي به دوی کې جراثیم دونه سرایت کړی دی که دوی سفر شروع کړو نو یو خوا جراثیم دي د هغه بیمارو او بل طرف ته لا سفر هم شروع کړو نو کېدای شي نور هم په عذاب شي او په تکلیف شي او بله خبره دا ده چې د بار خلق دی هلته نه ورځي دا ولې وی ځکه په دې کې حکمت دی الله تعالی خو مرګ جواک انسان له لیکلی دی خو که دا سړی د بار نه دغلته ورغی او الله وله مرګ لیکلی و او مړ شو نو دا کمزورې عقیدې والا خلک به څه وي که ورغلی نه وی نو یې مړ به نه وښه عقیدې به ټولې خرابې شي حالانکه چې الله رب العالمین چاله لیکلي نو خامخا به ورته ورځي د هغې نه خو انسان تښتېدی نه شي نو په دې کې د عقیدو اصلاح هم ده او بله دا ده چې دا مقامی خلق دا وتښتي نو چې دا کم پاتې شي او بیا په دې بیماری کې مړ شي نو د هغې جنازې به څوک کوي د هغې کفن دفن به څوک کوي د هغې خدمت به څوک کوي نو شریعت وایي دا مقامی خلق دې تښتي نه او د بار خلق دې هلته کې هغه ورځي نه
او دا طاعون پیغمبر علیه السلام دا په پخوانو امتونو باندې او عذاب او زمونږ د امت لپاره الله رب العالمین هغه د شهادت مرګ ګرځولې دی چې څوک په دې بیماری باندې وفات شو نو دا شهید شو. بهرحال الله رب العالمین فرمایي چې ګوره په مرګ د مرګ نه انسان په تیښته باندې نه خلاصېږي، نو لہذا انفاق فی سبیل الله هم کوي او جهاد فی سبیل الله هم کوي. الله تعالی فرمایي الم تر الی الذین خرجوا، اوس قرآن حکیم وی الم تر ایتا نه دی لیدلې، پیغمبر علیہ السلام کو هغه نه لیدلې او نه ما او ته لیدلې دی، دا خو هزاروں سال پہلے واقعہ ده. نو معنا دا الم تر یعنی الم تعلم، دا رؤیت بصری نه دی، دا رؤیت قلبی دی. تا ته دا خبره معلومه نه ده، تا ته خدا په وحی سره معلومه شوې ده. نو آیا ته نه ګورې یعنی تا ته معلومه نه ده هغه کسان چې هغې وتلي وو د هغه کورونو خپلونه او حال دا ده چې هغې د زرګونو په تعداد کې وو وهم الوفن. نو قرآن حکیم تعداد فکس نه کو، د زرګونو په تعداد کې وو، څوک وایي 30,000 او څوک وایي 40,000 او څوک وایي 70,000 او کم و بیش. او دا ولې وتلي وو؟ حذر الموت دا مفعول له دی دپاره د خرجو، دی وتلي وو د وجې د یرې د مرګ نه، هسې نه چېرته مړه نه شو، طاعون راګیر نه کي او یا جهاد کې مړه نه شو نو دی وتښتېدل حالانکه مرګ نه خو انسان تښتېدی نه شي. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم. بهرحال چې دوی وتښتېدل نو بس وفرمایل الله رب العالمین دوی ته موتو چې مړه شئ، د الله تعالی حکم پرې راغی نو فماتو ټول مړه شو په هغه ځای باندې. ثم احیاهم او بیا را ژوندي کړل الله رب العالمین دوی لره بدعاء حزقیل، په دعا د حضرت حزقیل علیه السلام سره. هغه په دې علاقه باندې تېرېدو نو دعا یې ورته وکړه. په تحقیق سره الله رب العالمین خاوند مهربانۍ دی په ټولو خلقو باندې، لیکن اکثریت خلق چې دي لا یشکرون. وقاتلوا فی سبیل الله، اوس الله تعالی دغه واقعه را نقل کړه. نو الله تعالی وی د جهاد نه تخته ما، د جهاد نه یریږئ هم ما، مرګ جواک دا د الله تعالی حکم دی او تاسو جهاد کوئ په لارې د الله رب العالمین کې او تاسو پوه شئ په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی هغه اورېدونکی دی لاقوالکم علیم بنیاتکم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. په جهاد کې یو خو چې کوم دی د نفس قرباني به ورکوي، خو بل د هغې بنیاد دی د مال قرباني. نو الله تعالی وی سوچته چې مال قرض راکړي، مطلب دا دی قرض چې الله تعالی په نوم باندې خیرات وکړي او صدقه وکړي، دې ته قرض ځکه ووي لکه څنګه چې د قرض د هغې بدل ضرور دی انسان ته میلاویږي، خلک بیا قرض واپس کوي. نو الله تعالی به ستاسو د صدقې او د انفاق بدل خامخا تاسو ته درکوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی د الله په نوم باندې یو کجوره خیرات کړي او نیت یې صحیح وي نو الله تعالی وله غټۍ او د احد د غر عمره اجر هغه ته میلاو شي. نو دې ته الله تعالی د قرض نسبت وکړو. اوس چې کله دا آیت راغی چې ماله به څوک قرض راکړي، زما په نوم باندې به څوک ورکړه وکړي، نو یو هغه ډله وه د یهودو او د منافقینو، هغې مذاق شروع کړه. څه وې نعوذ بالله روي خدای غریب شخه، خزانې جو خلاصې شوې او سټاک یې ختم شو. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. دی وی خدای فقیر شو مونږ مالداران یو، اوس مونږ نه غواړي. نو هغې خو ته نه ګپ جوړ کړو او چې کوم هغه یعنی ایماندار خلق و سوچه مسلمانان و مخلص صحابه کرامو، نو هغې په دې باندې عمل وکړو، هغې صدقې شروع کړئ. چې دا آیت نازل شو حضرت ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ یو مبارک صحابي دی، پیغمبر علیه السلام ته راغی وی جی حضور وی زما 2 باغونه دي او وی دواړه د الله په نوم باندې صدقه دي. پیغمبر علیه السلام ته وینا داسې مه کوه، یو بچو ته پرېږده او یو صدقه که. هغه وی جي ټیک ده، دا یو باغ چې په هغې کې 600 د کجورو ونې دي او هغه عمده دی او بهترین دی، هغه د الله په نوم باندې شفا. بیا هغې باغ ته لاړ، چې لاړ نو د هغه ښځه او د هغه بچي د یخو سورو لاندې ناست وو او لختي او اوبه پکې بهېدې او چړکاونه یې کړي وو چې یاره اوس به ابوالدحداح راشي او ښه مزېدار خپل بدل ته کې چې کوم دی نو غرمې تېرو، ځکه د اوړي غرمې خو ډېرې مشکلې په داسې یخ ځای کې خلک تېروي. او دی چې ورغی نو خپلې بیبي ته یې وي ما خو دغه شان چل کړی، دا باغ خو ما د الله سره قرض ورکړ. او بیا هغې ته وې راپاسېږئ، هغه بل باغ ته دی ښه وې دې نه ټول راپاسئ. نو بچي او ټول یې پاسول
او ماشومان بچي هغه خلی کې به ګوته وردن نه کول او کجورو به ولدا راوخلې خو ودا ما الله سره قرض ورکو ودا مخوري نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل وی کم عزق رداح ودار فیاح لابي الدحداح وی ډېر بهترین او خپل چې کوم نه میوي دي غني ونی دي او بهترین محلات او کلی بلډینګونه دي په جنت کې لابي الدحداح او چاته به ملاويږي ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ ته ملاويږي نو دا صدقه او انفاق فی سبیل الله دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق ده هغه سړی چې هغه قرض ورکړي الله رب العالمین دا هغه قرض خیستا په دنیا کې قرض حسنه ده چې 100 روپۍ مې درکړي ته خپل ضرورت پورا کمال او بیا 100 روپۍ راکړي دې ته وی قرض حسنه او پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی چې چا قرض حسنه ورکړ 1 لک روپۍ ولا قرض ورکړي یو میاشت لپاره نو روزانه د دې سړي په عملنامه کې د 1 لک روپو د صدقې ثواب لیکل کیږي چې چا له الله د رضا لپاره قرض حسنه ورکړ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره دلته فيضاعفه او بعض قراءات کې ده فيضاعفه باب تفعيل له او دلته بای مفاعله پس چند کی الله رب العالمین دا قرض دا غد پاره یعنی فی الدنیا والآخرة هر د کی د چند کی د پاره باغ د چند کولو زیات سره ځکه چې رسول روان دي الله رب العالمین کم از کم یو پلس او بیا والله یضاعف لمن یشاء چاله یو په سوا او چاله داغه نه سیوا داغه غبد ورګي والله يقبض ويبسط او الله رب العالمین چې د هغه تنګي روزي لرا او فراخه کوي روزي لر چې چاته وګواړي ان لمن یشاء دا الله خو هغه چاله تنګي چاله فراخه کوي او خاص په طرف د الله رب العالمین باندې وتا ټول واپس کیږي الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اوس الله رب العالمین تشجيع على الجهاد د پاره یو بل واقعه هم را نقل کړي او الله رب العالمین فرمایي چې ګوره د بنی اسرائیل یو قوم او باغی باندې الله رب العالمین جهاد هغه لازم کو او وجه دا غي دا وا چې دا بنی اسرائیل چې کله به دوی انحراف وکړه کومه کې معلوم شوی دي نو الله تعالی په دوی باندې یو عذاب راوسته نو چې کله دوی د جهاد نه کمزوري کړي وا نو الله تعالی په دوی باندې خپل عذاب مسلط کو او هغه عذاب داو یو ظالم قوم چې عمالقه او جالوت داغي مشر دی بادشاہ دی هغه به باندې خدای پاک مسلط کو او دا ټول چې کم دین هغه څوک قتل کړل څوک غلامان کړل او څوک بندیوان کړل نو الله رب العالمین چې کم په هغه وخت کې نبی را لېږلی چې یاد حضرت شمعون علیه السلام یاد حضرت یوشع علیه السلام او یاد حضرت شمویل علیه السلام دا د بنی اسرائیل پیغمبران دي مختلف نمونه راغلي دي نو دی بنی اسرائیل هغه ته درخواست وکړو چې یاره ته مونږ له چې کوم دی یو بادشاه مقرر کړه چې د هغه په سپاسالارۍ کې او د هغه په قیادت کې مونږه جهاد وکړو او د دې ظالمانو نه د خپل بچي او د خپل غلامان دا د ټول آزاد هغه ورته وګوره جهاد دا د اوس په نړۍ چې چلی نن وای جهاد مونږ وکړو بیا د جهاد حکم راغی بیا به انکار کوي هغه ونه انکار نه کوو مونږ به جهاد خامخا کوو وی ټیک تا ستاسو لپاره بادشاه چې دی هغه طالوت شو طالوت ستاسو بادشاه شو داغه په لیډینګ کې او داغه په سپاسالارۍ کې به تاسو جهاد کوئ دوی بلاول پاغي باندې اعتراض شروع کړ طالوت چې دی نه مالدار دی زمونږ نه او نه چې کم دی نو هغه بل څه فضیلت او خصوصیت د دشتا نو لہذا مونږ د بادشاہي هغه څنګه تسلیم او داغي یو وجه دا مو چې په بنی اسرائیل کې یو نبوت را روانو یو باغی کې حکومت را روانو نبوت او حکومت دواړه یو زینو ښا دا داوود علیه السلام په وخت کې بیا یو شوی دی داوود علیه السلام اول بنی اسرائیلی پیغمبر دی چې هغه هم بادشاہ دی هم نبی دی داغه نمخ کې نبوت بزان لو او حکومت بزان لو دی یعقوب علیه السلام دوله زامنو نو لاوی ابن یعقوب نو دا ځان لدی او یهودا مشر زوی دی یهودا ابن یعقوب نو دی یهودا په اولاد کې باغی کې نبوت را روانو او د لاوی ابن یعقوب داغه په اولاد کې باغی کې حکومت را روانو او چا بلا قسم ذکر کړی
او دا طالوت چې دی نو دا نه د لاوي په اولاد کې وو او نه د یهودا په اولاد کې وو، دا د بنیامین په اولاد کې وو. د یعقوب علیه السلام وړوکی زوی کشر، د یوسف علیه السلام خپل ورور. نو هغې انکار وکړ یاره وایي دا مونږ له د حکومت څنګه ومنو، په هغې کې خبرې شروع کړې. وایي که په دې باندې نشانه قایمه شوه چې دا د خدای د طرف نه مقرر دی نو بیا هغې بیا به یې ومنو. نو وایي ټیک ده. نو دې بني اسرائیلو سره یو صندوق و، هغه صندوق کې آثار الصالحینو، په هغې کې تبرکات د تورات ټوکړې پکې وې، پاڼې پکې وې، او دارنګې د موسی علیه السلام پڼې مبارکې پکې وې، د موسی علیه السلام امسا مبارکه پکې وه، د هارون علیه السلام پټکې مبارک پکې و، او نور یعنې د صالحینو او د نیکانو خلقو هغه آثار په دې کې موجود وو. چې کله به بني اسرائیلو جهاد کو نو دا صندوق به چې کوم دی مخکې روان و، دا صندوق به یې مخکې اخیستی و چې په کومه علاقه به ورتلل الله تعالی به ورته فتح او کامیابي ورکوله. عمالقه چې کله په دوی باندې زورور شو نو دا صندوق یې ترېنه وتښتو، دا یې ترېنه اغوا کړ. نو د وخت نبي ورته ووایي چې هغه صندوق چې کوم ستاسو نه یې تښتولی دی نو که هغه صندوق د چا په کور کې میلاو شو نو هغه به بس ستاسو بادشاهي. هغې وی بلکل که هغه میلاو شو خو بس بیا خو ګټه هم یقیني ده. نو چې سهار شو نو هغه صندوق د طالوت د کور مخې ته پروت و. طالوت راوچت کړ. فرشتو الله رب العالمین په هغه طریقې سره او د هغې ځان له یو تفصیل دی. عمالقه چې هغې سره به دا صندوق و او د هغې اغوا کړی و، د الله شان ته ګوره چې کوم ځای به دا پروت و هلته بیماري او وبا به راله، نو د یو کور نه یې بل ته وړو، هلته هم وبا راله، د هغې نه یې بل ته وړو، نو چاپېره یې چورله و خو سنبالولی یې نه شو. نو آخر دی ولګې د کلي نه یې بار راووښت هغه صندوق یو ځای کې یې کېښودو. نو الله تعالی فرشتې راولېږلې او هغه صندوق یې راوچت کړ او سیده چې کوم دی نو هغه یې د طالوت کور مخې ته ووړ. چې کله هغه صندوق د طالوت سره میلاو شو نو ټول مطمئن شو چې او بس دی زمونږ بادشاه دی. اوس جهاد له روان شو. چې جهاد له تلل نو په هغې کې طالوت بادشاه ورته ووایي چې ګورئ دا جهاد څه اسان کار نه دی، نو په تاسو باندې لاول یو آزمایش را روان دی. او هغه آزمایش دا دی چې سخته ګرمي ده او د اوبو ضرورت دی او مخکې یو نهر را روان دی، خو که چا ډېرې وڅکلي نو بیا به ګورې هغه زما سره جهاد له نه ځي، ځکه چې دی اوبو ته نشي ټینګېدی نو دی به کافر ته او تورې ته به څه ټینګ شي. او وی که کم سړي ونه څکلي یا یې صرف یو چونګ او لپه وڅکلي نو خیر دی هغه به ما سره ځي. نو د الله شان ته ګوره اکثریت خلقو هغه اوبه ډېرې وڅکلي، خېټې پرې وبړسېدې او بیا چې کوم دی نو هغه د جنګ قابل پاتې نه شو. صرف لږ کسان یا یې ونه څکلي یا یې لږې وڅکلي، 313 کسان. پیغمبر علیه السلام نه تپوس شوی دی چې په پیغمبرانو کې د رسولو تعداد څومره دی. نو پیغمبر علیه السلام یې لکه څومره چې د طالوت د لښکر تعداد او د طالوت د لښکر تعداد دومره دی لکه څومره چې د بدریینو تعداد دی. نو د بدریینو تعداد د مشهور قول مطابق 313، نو د طالوت پاتې شوی لښکر چې کوم جنګېدلی دی هغه هم 313 او د رسولو تعداد په پیغمبرانو کې هغه هم دی 313. نو دا 314 پاتې شو او دی بیا جنگ شروع کړو. چې جنگ یې شروع کړو اوس حضرت داود علیه السلام دام د طالوت په لښکر کې شامل دی، لا پیغمبري ورته نه ده میلاو او دی ماشوم و کشر و. د داود علیه السلام پلار دام د طالوت په لښکر کې کمانډر و او شپږ بچي هغه سره ټول په جهاد کې شریک وو. داود علیه السلام هم ځان سره را روان کړو. نو چې کله روان و نو په لاره باندې یو 3 کاڼي ورته میلاو شو. هغه کاڼو داود علیه السلام ته آواز وکړو چې ای داود علیه السلام مونږ ځان سره واخله په کار به دې راشو. نو هغه 3 واړه کاڼي راواخېستل، چې راواخېستل او په مچوغ نه کې کېښودل ښه. او چې کله د جالوت د لښکر سره میلاو شو او جنگ شروع شو نو حضرت داود علیه السلام هغه کاڼي په مچوغ نه کې کېښودل او جالوت یې پې باندې وویشته. جالوت دا د داود علیه السلام د لاس نه قتل شو. طالوت بادشاه ولګېده او داود علیه السلام له خپله لور په انعام کې په نکاح باندې ورکړه. او بیا د هغې نه پس الله رب العالمین طالوت مړ شو، بادشاهي داود علیه السلام ته پاتې شوه او نبوت شمیل علیه السلام یا شمعون علیه السلام یا یوشع علیه السلام هم وفات شو. نو پیغمبري هم داود علیه السلام ته ورکړی شوه. نو دا ړومبنی اسرائیلي نبي دی چې هم بیا بادشاه دی او هم هغه نبي دی د وقت. نو الله رب العالمین فرمایي چې ګورې دا جهادونه دا خو ستاسو نه سابقه امتونو هم کړي دي او په تش لاس باندې کړي دي. نو تاسو
جهاد ته زړور شئ او په جهاد کې به کمزوري سستی او بزدلي د هغې مظاهره به نه کوئ. نو الله رب العالمین فرمایي چې الم تر الی الملأ من بني اسرائیل، آیا ته نه ګورې، یعنې الم تعلم، آیا تا ته معلومه نه ده په طرف د هغه ډلې باندې چې کوم د بني اسرائیلو نه وه وروسته د حضرت موسی علیه السلام نه، من بعد موسی یعنې من بعد وفات موسی، چې موسی علیه السلام وفات شوی دی. اذ قالوا لنبي لهم، په هغه وخت کې چې کله وویل دغه بني اسرائیلو هغه خپل نبي ته چې کوم د وخت نبي و، هغه دی حضرت شمعون یا حضرت شمویل یا حضرت یوشع علیهم السلام، مختلف اقوال راغلي دي. څه وی ابعث لنا ملکا، مقرر کته زموږ دپاره یو بادشاه، یو مشر مقرر کا وټاکه چې د هغه په مشرۍ کې مونږ جهاد وکړو. لکه جهاد چې کېږي نو د هغې دپاره د امیر المؤمنین د هغې ضرورت وي، د سپاه سالار ضرورت وي. داسې نه چې دوه کسان به راوچت شي مونږ جهاد کوو، هلته به 15 کسان نور اوچت شي مونږ جهاد کوو، هلته به 10 کسان نور راوچت شي مونږ جهاد کوو. نو بیا کله هغه مجاهدین بیا خپل منځ کې جنګېږي، دا امیر دی هغه وي نه زه امیر یم، هغه وي نه زه امیر یم. نو ولایت عامه پکار دی د هغې دپاره. د جهاد چې کوم شرایط دي یو په هغې کې دام ده. ابعث لنا ملکا، مقرر کته زموږ دپاره یو بادشاه چې موږ جهاد وکړو په لارې د الله رب العالمین کې. قال هل عصیتم، وفرمایل حضرت شمویل علیه السلام یا حضرت شمعون علیه السلام څه ورته وی آیا نږدې ده دا خبره ان کتب علیکم القتال، کچې فرض کړی شي په تاسو باندې جهاد فی سبیل الله، نو بیا به تاسو ونه جنګېږئ، ځکه جنګ کول آسان کار خو نه دی. اوس خو چغې وهئ او کله بیا جهاد راغی نو بیا به نه کوئ. نو هغې ورته جواب ورکړه ولې به نه کوو، زمونږ دپاره د جهاد کولو نه مانع نشته او داعي موجود دی. دوه خبرې کوي، زمونږ دپاره داعي موجود دی. داعي څه دی؟ هغه جالوتیان لګېدلي دي عمالقه، زمونږ بچي او زمونږ زامن او زمونږ ښځې قبضه کړي دي او غلامان کړي دي. نو هغه به ځان ته انسان وي، هغه به ځان ته پښتون وي چې د ده ښځه او د ده بچي په بل ځای ګیري او دی به لا جنګ نه کوي. دا خو بیا د انسان بچی نه دی. او زمونږ دپاره چې کوم دی داعي موجود دی او مانع نشته. آخر مونږ به جنګ ولې نه کوو، څه رکاوټ دی زمونږ دپاره؟ نو مطلب دا چې خامخا به جنګېږو، خو ته مونږ له مشر مقرر کړه. نو قالوا وما لنا، وویل دغې بني اسرائیلو چې څه شوي زمونږ دپاره چې مونږ به جهاد نه کوو په لارې د الله رب العالمین کې، او حال دا دی چې په تحقیق سره مونږ وښکلي شوي یو د هغه کورونو خپلو نه او د هغه بچیانو خپلو نه، زمونږ زامن یې قبضه کړي دي، کور یې رانه قبضه کړی دی، جلا وطن کړي وو، نو ولې به مونږ جنګ نه کوو؟ نو یې ټیک ده. فلما كتب عليهم القتال، کتب معنا فرضا، پس هر کله چې فرض کړی شي په دوی باندې جهاد فی سبیل الله، نو دوی مخ واړو د جهاد فی سبیل الله نه وتښتېدل، لیکن لږ کسان په دوی کې الا قلیلا منهم، هغه 313 کسان دي. والله علیم بالظالمین، وقال لهم نبیهم، بیا دوی وی چې زمونږ څوک مشر وي، نو آیا هغه مشر هغه دې مونږ ته وټاکلی شي؟ نو وویل دی د هغه نبي د دوی چې په تحقیق سره الله رب العالمین په تحقیق سره مقرر کړی دی ستاسو لپاره طالوت دره بادشاه قد بعث لکم، را لېږلی دی، را لېږلی معنا مقرر کړی دی. قالوا انا یکون له الملک علینا، نو وویل دغه بني اسرائیلو انا معنا کیفه، چې څرنګې به شي د طالوت دپاره حکومت او بادشاهي په مونږ باندې، او حال دا دی چې مونږ ډېر لایق یو او ډېر حقدار یو په حکومت سره طالوت نه، او حال دا دی چې نه دی ورکړی شوی د ته فراخي په مال کې، داسې مالدار هم نه دی. د هغې خیال دا و چې بس دا بادشاهي چې کومه ده نو دا د پاکستان د پارلیمنټ ممبري ده، نو چې پیسې نه سره نه وي دا خوار غریب مولا دی به څه کوي په سیاست کې. ښه دا خو بلا پیسې غواړي او بلا دولت غواړي او بلا وسایل غواړي، نو دې غریبانانو څه حق دی چې یاره دوی بګې پارلیمنټ ته ودرېږي یا بګې دوی سیاست کوي؟ نو هغې دا اعتراض کړی و، بې پیسې مو سره نشته او بله دا ده چې مونږ له ده نه ډېر لایق یو. نو ما تاسو سره هغې وجه وویله چې طالوت چې دی نه د لاوي په اولاد کې دی او نه د یهودا په اولاد کې دی، نو لهذا نبوت او دارنګې چې کوم دی حکومت د یوې اهل نه دی، او البته دی خو د بنیامین په اولاد کې دی. او بعضې تاریخي روایاتو کې راځي وکانه دباغا، دا طالوت چې و د نسب په لحاظ سره دا رنګریز و،
د رنګ سازۍ کار به یې کوو. نو رنګونه کول یا مهنت مزدوري کول دا خو بظاهر د خلقو په نظر کې کمزوري راځي. دا خو کسبګر سړی دی، دباغ. لهذا موږ د بادشاهۍ او د مشرۍ د هغې قایله کېدی نه شو. قال ان الله اصطفاه علیکم. اوس حضرت شمعون علیه السلام یا شمویل علیه السلام هغه ورته هغه ترجیحات بیانوي چې ګورې طالوت باندې اعتراض مه کوئ، ځکه یو خدا ده چې په تحقیق سره الله رب العالمین منتخب کړی طالوت ستاسو لپاره. دا انتخاب خو الله کړی دی، نو د الله په انتخاب باندې اعتراض کوئ؟ دا خو الله ماته ویلو چې دی مشر شو. او دویم دا چې وزاده بسطة فی العلم والجسم، او سیوا کړی دی الله رب العالمین دې طالوت لره په هغه فضیلت د علم او د جسمانی قوتونو کې. دل الله تعالی په علم کې هم فوقیت ورکړی دی. بادشاه هغه په کار دی چې هغه سره پوهه ډېره زیاته علم ورسره ډېري، ځکه چې هغه به هسې نه چې جهاد کوي او دی عالم نه بلکې جاهلي، نو هسې نه چې داسې جهاد وکړي چې کوي دهشتګردي او بیا ورته وایي جهاد. بوډا هم پکې نه ګوري، سپین ږیری هم پکې نه ګوري، او ښځه او نر هم پکې نه ګوري، او ماشوم هم پکې نه ګوري. ښه، او راهبان هغې هم چې کوم دی نو هغه د تورې لاندې قتلي، حالانکې پیغمبر علیه السلام خو پابندي نه کولې چې دا به نه قتلوئ. نو عالم سړی هغه چې کوم دی د دې مشرۍ دپاره قابل دی چې هغه د علم په رڼا کې فیصله وکړي. ځکه ډېر مواقع به داسې وي چې آیا دا جهاد دی که دا جهاد نه دی، دا جهاد دی که دا فساد دی. نو دا فرق به څوک کوي؟ عالم. جاهل سړی خو نشي کولی. یو په طالوت کې دا ده چې هغه په علم کې ستاسو نه مخکې دی، د هغه نمبر یې اوچتې دي. او دویمه دا ده چې د هغه جسماني قوتونه، د هغه فوجي صلاحیتونه او د هغه د ټریننګ عمل هغه ستاسو نه ډېر بهترین دی. ښه، هغه فوجي ټریننګونه کړي دي او تاسو نه دي کړي، هغه کې مهارت شته او په تاسو کې نشته، نو ستاسو نه غوره شو. او الله رب العالمین ورکوي حکومت او بادشاهي خپل هغه چا ته چې وغواړي. والله واسع علیم. وقال لهم نبیهم. بیا دوی مونږ یو علامه پکار ده چې یو نښه په دې باندې قایمه شي چې طالوت زمونږ مشر دی. وی ټیک ده. نو وویل دوی ته هغه نبي د دوی حضرت شمعون علیه السلام چې په تحقیق سره هغه نښه د حکومت د طالوت دپاره دا ده چې رابشي تاسو ته هغه صندوق، تابوت، صندوق فیه سکینة من ربکم چې په هغې کې اطمینان دی د جانب د پروردګار ستاسو نه. د خدای شان دی چې هغه صندوق کوم ځای کې وي نو خلک بیا د هغې زړونه مطمئن وي او قدمونه یې مضبوطي او حوصلې بلند دي. دا صندوق به کوم ځای کې و نو خلقو ته به هغه د اطمینان یو باعث و. او بل دا چې وبقیة مما ترک آل موسی، او په هغې کې بقایاجات د هغې دي چې پرېښودي دي هغې له حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام. آل موسی و آل هارون وی لفظ الآل مقحم. مفسرین وی لفظ د آل دا زاید دی. آل موسی نو پرېښي، موسی علیه السلام پرېښي و، او آل هارون نو پرېښي، هارون علیه السلام پرېښي و. دا د هغې بقایاجات و. د هارون علیه السلام پټکی و، د موسی علیه السلام پڼې، او د هغې چې کوم دی امسا مبارکه وه، او دارنګې د تورات الواح د هغې څه حصې پکې هم وي. نو ګوره دې نه معلومه شوله. مفسرین حضرات فرمایي چې التبرک بآثار الصالحین جائز ومندوب ومستحب وليس ببدعة. تبرک په آثارو د صالحینو سره. یو سړی وی ما سره یو ښکلې چوغه زما د پیر صاحب او یا زما د نیکه صاحب او یا زما د استاد صاحب د لاس پرته ده، یا زما د استاد صاحب د لاس کتاب دی او د هغه لاس قلمي لیکل دي په هغې کې، نو هسې نه چې فورا په طور خوشي کوي چې دا خو بدعت دی. ښه، دا بدعت نه دی. تبرک په آثارو د صالحینو سره دا امر مندوب دی. د دې نه دا معلومه شوله. ځکه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د هغې دا پټکي مبارک او د هغې دا پڼې مبارکې او بیا د هغې په وجه باندې کامیابي او د هغې په وجه باندې په جنګ کې هغې کې ګټه میلاوېدل، دا د الله رب العالمین یو امدادو. تحمله الملائکه چې راوړي به دغې صندوق لره فرشتې او ملایکې. عمالقه او د نه وړی دی خو ملایکې به یې بېرته راوړي. په تحقیق سره په دې مذکور بیان کې خامخا نښه ده لآیة لکم، یعنې علا یعنې په دې کې یو نښه د قدرت د الله رب العالمین د ستاسو لپاره په حکومت د طالوت باندې چې دا طالوت دا د الله تعالی طرف نه بادشاه دی. ان کنتم مؤمنین،
فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فصل معنا خرج فظهر کله چراوت طالوت سره د خپل لخرونه لخر ور سره د ضربونو په تعداد کې بعض روایت کې راځي 80000 لخر سره او مقابل کې جالوت دا غسر 2 लाख لخر او دوی 80000 دي او په داسې مقامات باندې اکثر دا شور شرابه ډیره جوړ شي زنده‌باد مرده‌باد او هنګامه ډیره جوړ شي او چې کله بیا سخ وخت راشي نو بیا باغې کې اکثر دا خلق او تختی نو چې بیا او تختی نو بیا د ټولو چې کوم دي قدمونه هغه په اصلاح شي نو طالوت ور سره ډیر د خپل علم او د هنر یو معامله وکړه 80000 خو راغون شوي خو ما سره به جنگ لټول نه دی لاول امتحان را روان دی لاول ټریننګ ورکوي کنه مجاهدین الله نو په هغه ټریننګ کې دا چې تاسو به دا اوبه نسکئ یا کسکئ نو ډېرې لږې بس کئ نو ټول خلق په دې امتحان کې فیل شو صرف 313 په هغې کې کامیاب شو هغه ورسره بیا لاړل چې هر کله راووت طالوت سره د خپلو لښکرونه نو وفرمایل هغه چې په تحقیق سره الله رب العالمین په تاسو باندې امتحان کوونکی دی په یو نهر سره مبتلیکم یعنی مختبرکم الله ستاسو امتحان اخلي په یو نهر سره دا د فلسطین او د اردن په منځ کې یو نهر دی او دا جنگ هم په هغه علاقه باندې شوی دی د فلسطین په خاوره باندې اوس یو سوال دی وی طالوت ورته وویل چې الله په تاسو باندې یو امتحان راولي نو طالوت خو پیغمبر نه و هغه ته څنګه پته ولګېدله چې یاره الله تعالی د دوی امتحان اخلي نو وایي د وخت نبي ورسره ملګری و که نه حضرت شمعون علیه السلام یا شمیل علیه السلام خو مونږ ذکر وکړو چې حکومت به د یو چا و او نبوت به د بل چا و نو وحي به یو کس ته راتله او بیا هغه فوجي او هغه انتظامي معاملات به بل کس سنبالول نو شمعون علیه السلام ته وحي راله چې مخکې امتحان را روان دی نو هغه طالوت ته بیان وکړو چې قوم دې پوهه کا مجاهدین او فوجان دې پوهه کا چې مخکې امتحان را روان دی ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه پس هر غسوک چې هغه اوبه وڅکلې د دغه نهر نه نو فلیس مني نه دی هغه زما په جماعت کې هغه به ما سره جنګ نه ځي دی اوبو ته ټینګې نه دی او تنده نشي برداشت کولی نو بیا به دی چې کوم هغه تابړتوړ حملې هغه به څنګه برداشت کوي ومن لم يطعمه فإنه مني او لم يطعمه معنا لم يذقه او چا چې ونسکو دغه اوبو لرا دغه نهر یاړو ونسکو څه مطلب هغې نه اوبو ونسکلي نو بس په تحقیق سره هغه په ډله او په جماعت زما کې دی لیکن هر هغه څوک چې هغه په چون کې راواغستې یو لپه اوبو په خپل لاس سره یا به اوبو بالکل نسکي یا کسکي نو هسې یو چون او یو لپه اوبه که یې راواخلې نو خیر دی د هغې اجازت شته چې کله دوی ورغلل نو دوی اوبه وڅکلې د هغه نهر نه لیکن لږ کسان په دوی کې چې هغې اوبه ونسکلې چې هغه 313 کسان دي فلما جاوزه هو پس هر کله چې واوړېدو طالوت دغه نهر نه دی پخپله والذین معه تاسو نحوه کې ویلي دي چې کله عطف کېږي په ضمیر مرفوعه متصله باندې نو دا به اله عطف کېږي چې لاول د هغې تاکید په منفصل سره وشي نو جاوزه نو په جاوزه کې ضمیر راجع دی طالوت ته هغه ضمیر مرفوعه دی او په هغې باندې عطف شوی دی د والذین آمنوا معه نو لاولې تاکید شوی دی په منفصل سره چې هغه دی هو نو چې کله واوړې طالوت د دغه نهر نه دی پخپله او هغه ایماندار مسلمانان سره د ده نه نو قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده وویل دوی چې نشته دی طاقت زموږ دپاره نن ورځې په مقابله د جالوت کافر کې او د لښکرو د هغه کې ځکه چې دوی خو هغه امتحان کې اوبه یې ډېرې وڅکلې او خېټې اوس وپړسېدې او بیا د جنګ جوګه او د هغې قابل پاتې نه شو نو دا خو هغه ناکام خلق شو چې کوم د جهاد نه پاتې شو الله وی داسې مه کېږئ او داسې شئ قال الذین یظنون معنا یوقنون وویل هغې کسانو چې د هغې دا یقین و چې په تحقیق سره دوی به میلاویږي د الله رب العالمین سره مونږ به سبا الله ته پیش کېږو او الله به مونږ له به د خپل جهاد باندې اجر راکړي څه یې وی دا هغه مقوله د قول الله قال الذین څه یې وی کم من فئة قلیلة وی ډېر کرته یو جماعت وړوکې هغه غالب کېږي په هغه جماعت ډېر باندې باذن الله یعنی بامداد الله شکل الله د هغې مدد وکړي او الله د هغې نصرت وکړي والله مع الصابرین او الله رب العالمین چې سره د صبر کوونکو نه دی یعنی بالعون والنصر ولما برزوا بجالوت وجنوده
برزو معنا ظهرو او هر کله چې دوی ښکارا شو په مقابله د جالوت او د لښکرو د هغه کې هغه 2 لک فوج ولیدل او دوی چې دي نو دوی خو 80,000 خو باقي خو ټول پاتې شو صرف 313 کسان میدان ته وروتل د طالوت د تعلیماتو او د هغه د هدایاتو مطابق نو 2 لک او بل طرف ته 313 نو ښکارا خبره ده چې په دې وخت کې سړی نور څه ویلی شي وقالو ربنا هغې لاس اوچت کړل او دعاګانې وغوښتې الله رب العالمین نه ځکه د مجاهدینو دعا په میدان محاس کې قبلیږي دوی څه وویل وویل دغې مجاهدینو او ملګرو د طالوت چې ای پروردګاره زمونږه راواړئ په مونږ باندې هغه صبر لره افرغ یفرغ افراغا خدای پاکه مونږ باندې صبر یعنی صبر توفیق راکړي مونږ ته چې مونږ ثابت قدم او چې کوم دی نو هغه متحمل ودرېږو په هغه جهاد کې او ته مضبوط کې دي قدمونو زمونږ لره په مقابله د کافرانو کې او مدد کې مونږ لره په مقابله د قوم کافر کې فهزموهم باذن الله جنگ شروع شو طالوت او جالوت او حق او باطل هغه میدان کې معرکه کې وجنګېدل چې وجنګېدل نو شاکس ورکو دی مسلمانانو یعنی دی طالوتیانو هغه جالوتیانو لره یو ضمیر مرفوع دی او یو ضمیر منصوبه دی نو هزمو شکس ورک طالوت او داغه ملګرو هم جالوت او داغي ملګرو الله مغلوب کړل شکس ورک مسلمانانو دغه کافرانو لره په حکم د الله رب العالمین سره او قتل که حضرت داوود علیه السلام جالوت لره هغه سپاسالار چې وو هغه ول داوود علیه السلام مړکو مجور نه ودونی ولا او هغه د کې چې کوم نه قتل نو قتل که حضرت داود علیہ السلام جالوت لرا او بیا ورک الله رب العالمین داود علیہ السلام ته حکومت لرا والحکمت یعنی والنبوت دغه د حکمت غنی معناګانې دي نو دې کې مراد دا غینا هغه نبوت او یا سنوي قوانین د سلطنت قوانین او داغي طرق هغه ورته وکول نو بادشاہي مو ته میلاو شو او حکمت ورته هم میلاو شي نبوت ورته هم میلاو شي وعلمه مما يشاء او تعلیم ورک الله تعالی حضرت داود علیہ السلام ته هغه سيزونه چې وغوښتل الله رب العالمین هغه لرا وعلمناه صنعة لبوس لكم زغری به جوړولې په خپل لاس باندې د اوسپنې قمیصونه به جوړول او دا اوسپنه چې دا الله تعالی داسې نرمه کړې وه وعلنا له الحديد لکه د موم په شان دی به هغه ماتوله او تاوله وی جو عنایت قادر قیوم کرد در کفی داود آهن موم کرد چې کله قادر قیوم عنایت کو مهرباني وکړه نو د داود علیه السلام په لاس کې اوسپنه هغې نه موم جوړ شو نرمه شوه دا وعلمه مما یشاء دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اوس الله تعالی د جهاد فلسفه او د هغې حکمت ذکر کوي چې دا جهاد څه لپاره مشروع شو مګر جهاد دې لپاره نه دی چې دا خلق دې ټول مسلمانان شي جهاد دې لپاره نه دی ځکه لا اکراه فی الدین په دین کې خو اکراه شته نه او نه اجبار شته او نه به کېدی شي ځکه چې دین دا خو په زړه کې راځي ایمان نو که یو سړی ته به توره اوچته کې چا به مسلمان شه او هغه مسلمان شو او په زړه کې مسلمان نه دی نو جبر خو نه کېږي نو اصل مقصد د جهاد چې دی نو هغه دا نه دی چې خلق مسلمانان شي اصل مقصد د جهاد دی دفع د فساد چې په دې معاشره کې او په دې خاوره باندې څومره ظلم فساد شروع دی هغه ظلم او فساد ختم شي الله تعالی وی که جهاد نه وي او دارنګ چې کنه مجاهدین نه وي او د جهاد مشروعیت نه وي نو بیا به د ازمکه د ظلم نه او دارنګ چې کوم دی د بدامنۍ نه او د فساد نه د هغې نه به ډکه شي ځکه الله تعالی پیغمبران راولېږل او د هغې امتونه او هغې ته د جهاد د هغې احکامات را نازل کړل ولولا دفع الله الناس بعضهم او که چېرې نه وی دفع کول د الله رب العالمین دې خلقو لره د الناس د دفع دپاره مفعول دی ځکه دفع مصدر دی نو که الله رب العالمین نه دفع کولی دې خلقو لره بعضهم ببعض دې بعضو لره په نورو بعضو باندې څه مطلب یعنی دا الباطل بالحق دا اهل باطل په دې اهل حق باندې د هغې سرکوبي نه کولی نو لفسدت الارض خامخا د ازمکه به ټوله خورانه شوې وه دې کې به خون خرابه جوړه شوې وه لیکن الله رب العالمین خاوند مهربانۍ دی په مخلوقاتو خپلو باندې نو بارسال الرسول پیغمبران راولېږل او هغې ته د جهاد احکامات متعین کړل تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق
اوس دا څونه واقعات بیان شو، د شمویل علیه السلام، د طالوت واقعه، د جالوت واقعه، د حزقیل علیه السلام واقعه. نو ښکاره خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مدرسه کې سبق ویلی دی او نه د چا استاد نه سبق زده کړی دی، او منو عن دا ټول واقعات ورته معلوم دي. دا ولې معلوم دي؟ ځکه چې هغه ته وحي راځي، او چې چا ته وحي راځي نو هغه د الله تعالی نبي وانک لمن المرسلین، نو هغه رسالت هغه به بیا ثابت شو. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، دغه چې کوم بیانېږي نو دا آیتونه د الله رب العالمین دي چې تلاوت کوو موږ د آیتونه په تا باندې ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حق سره او په تحقیق سره ته چې خامخا د ډلې د لېږلو شو پیغمبرانو نه تاکید سره ورته ووي. ځکه کافرانو به ورته وي لست مرسله، دا ته ځان نه خبرې کوي، ته خدای پیغمبر نه او تا ته وحی نه راځي. نو الله تعالی وانک لمن المرسلین جمله اسمیه ده او انم راغله ده او لام تاکیدی هم راغله ده. په تحقیق سره خامخا ته چې دا غډلې د لېږلو شو پیغمبرانو نه. صدق الله.